د نبی علیه الصلاۃ والسلام د اخلاقو سلسله روانه وه. نن د نبی علیه الصلاۃ والسلام د غزوه بدر د قیدیانو سره د ښه سلوک د هغې یو واقع درته پیش کومه. کله چې تاسو د اسلام اصل تعلیمات او د نبی علیه الصلاۃ والسلام اصل احادیثو باندې تاسو نظر واچوئ نو تاسو به حیران شئ چې نبی علیه الصلاۃ والسلام او صحابه کرامو د دې دشمنانو سره حسن سلوک د رویه څنګه ساتلې وه. کله چې په جنگ بدر کې 70 مشرکان قید شو، نبی علیه الصلاۃ والسلام دغه مشرکان صحابه کرامو ته ورکړل چې تاسو د دې خیال ساتئ او چې څنګه سهولت یې تاسو دې ته مهیا کړئ. یو قیدي دی ابو عزیز نومې دی، هغه لیکي چې زه کله صحابه کرامو ته ورکړم نو داسې صحابه کرامو چې هغې مالی حالات ډېر زیات کمزوري وو، هغې به په خپله باندې قجورې خوړلې او ماله به یې روټۍ تیاروله، هغه به یې ماله راکوله. د نبی علیه الصلاۃ والسلام داسې تعلیماتو د قیدیانو سره هم. نبی علیه الصلاۃ والسلام په دغه غزوه بدر کې چې کوم قیدیانو د هغې کوم کپړې نه وي هغې له هم کپړې ورکړلې. په هغې کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام تره عباس رضی الله تعالی عنه هم قید په هغه وخت کې، نو هغه له د هغه باندې کپړې نه برابرېدې نو یو منافق دی عبدالله ابن ابی نومې دی، هغه ول خپله کورته ورکړه. بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام د دغه منافق بدله څنګه ورکړې وه. کله چې دا منافق مړ شو د ده زوی رالی، نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي پلار مې مړ شوی دی او اعطني قمیصک اکفنه فیه، داسې الفاظ دي دغه حدیث مبارک چې ما له خپل کمیس راکړه چې زه پلار له پکې کفن ورکم. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورله کپړې ورکړلې خپلې، په هغې کې ورله کفن ورکړو. نو داسې سلوک نبی علیه الصلاۃ والسلام د قیدیانو سره کړی او یوازې رشته دارو قیدیانو سره نه بلکې غیر رشته دار قیدیان چې پکې هغې سره هم ښه سلوک کړی. د نبی علیه الصلاۃ والسلام تره د هغه لاس ته چې کمې کړی وي یا خپو ته کمې کړی وي نو هغې د وجې نه هغه ته تکلیف و، هغه به د هغې د وجې نه اوازونه کول. هغه صحابي په پټه لاړې هغه کړۍ ورله کولاو کړلې، د هغې د وجې نه هغه درد لږ ښه شو. بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام تپوس وکړو چې د اوازونه د څه د وجې نه کم شوي دي. نو هغه صحابي ورته وفرمایل چې ما د عباس رضی الله تعالی عنه کړۍ لږې کولاو کړي دي. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل چې لاړ شه او د تمامو قیدیانو کړۍ کولاو کړه. نو دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه تعلیماتو او هغه اخلاقو چې د قیدیانو سره هم داسې ښه اخلاق کړي وو. نن تاسو وګورئ چې د امن او د انسانیت دعویدار امریکا چې هغې د مسلمانانو قیدیانو سره څنګه رویه کړې ده، 30 او 40 سال پورې په جیلونو کې پراته دي او داسې پراته دي چې هغه روټۍ خو څه کې چې نور هم هغې باندې نه لګي، د هغې د بدنونه داسې راسته شوي دي چې ګوته پکې داسې کړي نو ګوته پکې هم په هغه بدن کې ورننوځي داسې، او د هغې دپاره یو قسم داسې ماشینونه جوړ کړي چې په هغې کې ورکېږي او بټن ورپسې ووایي نو هغه ماشینونه په هغې باندې رابند شي، داسې پرې رابند شي چې هغې اډوکې ورسره هغې سره میده شي. تاسو په ګوګل کې سرچ کولی هم شئ، ابو غریب نامې جیل دی، په دې کې د مسلمانانو حالات وګورئ، د افغانستان حالات وګورئ، په هغې په جیلونو کې مسلمانانو سره او بیا خاص کر علماو سره څونه د بد اخلاق او د څونه د زناورو په شانته کې رویه کړې وه. او دغه شانته کې د کیوبا جیل دی، ګوانتانامو به یې نومې دی، په هغې کې د مسلمانانو سره څونه بده رویه کېږي او د هغې یو جزیره ده ایکس ری کیمپ ورته وایي، د هغې جزیرې حالت تاسو وګورئ چې په هغې کې د مسلمانانو سره څونه بد سلوک کولی کېږي. او بل طرف ته تاسو که وګورئ نو اسلامي تعلیمات او د نبی علیه الصلاۃ والسلام خوبصورت اخلاق که هغې ته تاسو وګورئ فلسطین ته چې کله هغوی قیدیان آزادول نو هغه قیدیان یې داسې آزاد کړي وو چې هغوی په مخ باندې خندا پرته وه. فلسطین او د غزه د مجاهدینو د حسن سلوک نه هغوی داسې متاثره شوي چې د هغوی د سرونو نه بیا چپې اخیستلې. د نبی علیه الصلاۃ والسلام اصل تعلیمات تاسو وګورئ نو تاسو ته معلوم شي چې د امریکا او اسرائیل چې کوم ظلمونه کړي دي چې 61,000 70,000 پورې شهیدان په دې فلسطین او په غزه کې د دوی شهیدان کړي دي او تاسو ته په ظاهره باندې داسې ښکلي د انسانیت نارې لګوي نو تاسو ته پته ولګېږي چې اصل تعلیمات د محبت او د امن کم تعلیماتو د نبی علیه الصلاۃ والسلام او که نه د امریکې دي.